بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه. دې حدیث شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا تذکره کیږي او دعا په خپل باندې ډیر زیات اهم سیز دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مخ العباده د عبادت مغز ویل دي. اصل کې دعاګانې ډیر زیات کول فکر دي او بیا خصوصا هغه دعاګانې چې کومې دعاګانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي. انس رضی الله عنه پر روایت سره هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا ذکر کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیاته کوله. هغه دعا ده اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله د حدیث شریف نقل کړی دی. معنی دا ده چې کان اکثر وزیات دعاء النبي صلی الله علیه وسلم دعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اللهم ای الله آتنا راکل مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنتن خجون علما ذکر کوي د خوشحالی جون حسنتن خحلت د امتحانونو امان حسنتن د تکلیفونو امان حسنتن د مصیبت نه د غمونو نه امان حسنتن الله تعالی مون تراکله په دنیا کې خیسته ژوند یعنی نیک اولاد نیک بیبي مزیدار سورلی رزق حلال عبادت علم نافع یو خمزیدار کور یا اللهم آتنا فی الدنیا حسنة الله تعالی راکله موږ ته په دنیا کې توفیق د نیکی وفي الآخرة وفي آخرت کې حسنة بدلن نیکی په آخرت کې منتخسته ژوند راکی یعنی خخ نعمتونه من لراکی وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې بدله د نیکی مرتبه من لراکی جنت الفردوس من لراکی وقنا عذاب النار. الله تعالی موږ د عذاب د اور او ساتي. نو بده کې د دنیا او د آخرت د فلاح د دنیا او د آخرت د ترقی د لپاره دعا ده د ډیر زیات کول پکاري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله